د هر سړي دا یو اراده وي دا یو تمنا وي چې زه د جنت ته لاړ شم خو جنت ته د تلو دپاره طریقې کار د هر چا جدا جدا دی چا ډېرو منځونو له زور ورکړی دی چې کیدی شي په دې جنت ته لاړ شم چا ډېرو حجونو هر کال عمرو ته توجه وي کیدی شي په دې جنت ته لاړ شم د چا یو سیز طرف ته توجه وي د چا بل سیز طرف ته لیکن جنت ته تلو دپاره اولنې سیز خلق چې بار ملک ته ځي پاسپورټ ضروری دی که نه دی د جنت دپاره هم یو پاسپورټ دی چې هغې ته وایي عقیده د توحید عقیده د الله د یووالي چې د توحید پاسپورټ او د توحید د عقیدی اجازت نامه در سره نوی جنت ته نشي تللی کتا ډیر سامان برابر کړی وي تا ټریننګ کړی وي ستا جاز والا سره تعلقات وي خو تو پاسپورټ نه بغیر جاز ته هم نشي خته نو کتا ډیر منځونه کړی وي ډیر روزي دیني ولې وي ډیر صدقه او نوافل کړی وي خود توحید عقیده دی جوړ نه وي نو جنت ته تللی نشي دا هغه بنیادی خبره ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله چې هغه اهل کتاب لهم دعوت ورکی او کله اهل کتاب ته د اسلام قانون پیش کی نو سوای قرآن وګورئ قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ د محمد مصطفی دعوت ذکر کړی دی قرآن ډیر عظیم کتاب دی قرآن ډیر لویه سرچشمه ده خو افسوس دا دی چې نن مونږ قرآن شاته غورځولی دی قرآن و حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لویه سرچشمه ده کله چې زمون په لاس کې قرآن یا احادیث د محمد مصطفی وي بل سیز ته زمون حاجت هم نشته نو رسول الله مبارک اہل کتاب ته دعوت ورکی یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ اے اہل کتاب راشے یودا سے قانون تا اے اہل کتاب راشے یودا سے مسئلے تا تعالوا الى کلمت راشے زما قانون ہم اور زما دستور ہم مطالعہ کے زما په پیغام باندې ځان هم پوهه کې زه څه ویل غواړم زه اوټ غوښتلو والا نه یم زه پیسو غوښتلو والا هم نه یم نو څه مسله ده تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم داسې مسلې تراشه چې هغه مسله زمونږه او د ستاسو منځ کې برابر ده څه فرق ورکې نشته زه یې هم منم نو تاسو به یې هم منئ د کلي مالدار خلق به هم دا مسله مني نو غریبانان غلامان به هم مني اغا مسئلہ صدا نو اغا ورطوئی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا چه من با عبادت نکو مگر صرف دا رب العالمین عبادت بکو ولا نشرک به شیئا او سوک با دا رب سرا نشرکو حاجت روابا دا یو رب توایو نو مشکل کشا با هم دغ یو لوی رب توایو نو خپل حاجات با هم دغ رب سر برابرو ولا نشرک به شیئا نو مونگ بسوک دغ رب العالمین سر نشرکو نجوندے و نمڑ سوک با دغ رب سر نشرکو دا دا مسلمان دا پارا اہم بیان دے چې مسلمان با اول د الله د توحید سره خپل عقیده برابري د الله په یووالي باندې با ځان مکمل مطمئن کړي او دا بر د عقیده وی چې زما حاجت روا یو الله زما مشکل کشا یو الله زما
پریشانے حل کون کے ذات دا ہم صرف یو اللہ او سوک دا دغا رب سر شریک نشتا نہ جواندے نہ مڑے نہ نبی نہ ولی نہ جن نہ فرشتہ سوک رونو دا دغا رب العالمین سر شریک نشتا دا با مسلمان دا تعلیم زدہ گئی دا دین بغیر دے ہر عمل برباد